بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم تاسو روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مسوک په دوستانو دیوا لګ سات دوه علاقانو په زور باندې بدفعلی کړي دا واقعیا څنګه دا کتا سو دی واقعي انسان خبرول غواړي موږ ویډیو ځان ستر اخره پرې وګورئ چې کوم موږ ملګری موږ چینل باندې نوی دی هغه چینل مخه سبسکرایب کړئ ټاله نشان دی وای موږ راتلون کې معلوماتي ویډیو هغه ته اسانه سره ملاوي شي. دوستانو دا واقعیا د شیخ اوپر دا چې حالکه په زور باندې پټیو د بوتل د غزه کې وسه بدفعلی کړي دا او هغه نه مدغه ورته نس غلیدلې دي پولیس هغه گرفتار کړي دي. خو دوستانو دا حالک چې دا دای قتل کړي نه دی، خو دغه عزت النفس چې دا هغه قتل کړي دی، دغه ایجاد تار کړي دی. دوستانو موږ لغوند سوچ او موږ د معاشره کې روزمره بنیاد باندې دا معاملات ډیر زیات دي چې تحفظ نه ریاست د ټیم کې سټي موږ ته نه پته ریاست ته پکار دا چې دوی ته تاسو یو سزا ویر چې دغه ټول عمر ته داسې یو چسوان الګ فی هغه ته واده تیار وي، هغه واده ته نږدې وي او هغه ته دوا کسان په زور باندې داسې بدفعلیو کې یعنی کې د معاشره کې چې یو الګ نه محفوظ نه دی معاشره کې موږ د معاشره کې و جنې بسنګي هغه ته د تحفظ احساس وسنګي کیږي. موږ ته پکار ده چې موږ خپل ژوندۍ چې د اسلامي طریقې باندې تیر کو اسلام کې رغلي دي. صلی الله علیه و سلم ارشاد ده چې افضل جهاد هغه ده چې موږ خپل نفس خلاف هغه جهاد چې کوم نفس خلاف نو اصل جهاد هغه ده. ټولنه افضل جهاد ده. موږ نن خپل نفس نه دومره مجبور یو چې موږ هجران نه ګورو نه ګورو سپان نه ګورو خنزیر نه ګورو خرا نه ګورو بوډا نه ګورو ځوان نه ګورو تیز پرې خپل لونه موږ نه د محفوظ. دوستان افسوس مقام د دې ټیم کې موږ د معاشره د پر ویل چې موږ کلمات راکړي د کلمې مطابق موږ ژوندۍ تیر مطابق موږ ژوندۍ تیر ولن دا واقعیت به موږ معاشره کې نه کېدل. دوستانو دې باره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے ضرور وکړئ. والسلام.